أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعني درس के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरत तौबा पारा नंबर 10 रुको नंबर 12 आयत नंबर 90 91 92 93 سلور آیاتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. څنګه چې مخکې هم د منافقانو تذکره وه نو د رکوع کې مزید د هغوی چې نو هغه نوره تذکره کېږي. حضور علیه الصلاة والسلام چې کله غزوه تبوک ته تلو نو څنګه چې حضور علیه الصلاة والسلام د مدینې چې نو هغه ښاروالو ته وینا کړې وه نو دغه شانتي نبی علیه الصلاة والسلام د باندې چې کوم اوسېدونکي ول نو هغې خلکو ته یې ویل چې تاسو راځئ. او څنګه چې د مدینې په ښار کې منافقان ول نو داسې د مدینې په بانډو کې چې نو هغه هم منافقان ولو. تفسیر خازن کې لیکلی دی چې د دې نه مراد چې نو هغه بنو اسد او بنو غطفان دي چې په دې کسان چې نو هغه دارل. نو په دې کې بیا دوه قسم ولو. بعضې منافقان داسې ول چې د هغوی خپل د نفاق کولو خو د هغې عذر بیان کو یوه بله بانه چې نو هغه یې جوړه کوله نو دې دا بیا راغلل او بیا یې خپل دغه عذر کولو. دویم قسم کسان چې نو هغه په دغه منافقانو کې هغه ولو وقعد الذين كذبوا الله ورسوله او دویم هغه کسان ولو چې د هغوی الله او د الله د رسول چې نو هغه تکذیب وکړلو او کېناستلو. اوس د الله او د الله د رسول چې نو هغه تکذیب یې څنګه کړو نو دوی وی چې العیاذ بالله چې حضور علیه الصلاة والسلام او صحابه هلته لاړ شي نو دوی خو بیا واپس راتلی نشي. نو چې راتلی نشي رومیان دومره لوی تعداد کې دي د هغوی هلته دومره ګڼ دي نو چې کله دوی راتلی نشي نو موږ د دوی نه اجازت چې نو هغه دسه غواړو. اجازت غوښتو ته چې نو هغه نو ضرورت شته نه نو دوی کېناستل او اجازت چې نو هغه یې ونه غوښتو. نو اوس دې کې الله جل جلاله د دقې ذکر چې نو هغه کوي نو الله وی رالل هغه کسان المعذرون چې عذر کوونکي ول من الاعراب د بانډو د کلونه لیؤذن لهم د دې دپاره چې دوی ته نو هغه اجازت ورکړی شي. وقعد الذین کذبوا الله ورسوله او کېناستل هغه کسان چې د هغوی دروغ ویلو الله او د الله رسول ته د الله او د الله رسول سره چې کوم وعده کړو په هغې کې تکذیب کړو. الله وی سیصیب الذین کفروا منهم عذاب علیم زر ده چې وبرسېږي هغه کسان ته چې کوم کافران دي د دوی نه عذاب علیم به ورته ورسېږي ځکه د دوی نفاق چې دی نو هغه سیوا و نو چې نفاق سیوا و نو د هغې په وجه باندې سزا به یې چې دی نو هغه هم سیوای. نو اوس چې کوم دغه ناس دا آیات راللو نو دې دوران کې چې نو هغه بعضې صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین لکه څنګه چې دی نو هغه تفاسیرو کې لیکلی دي حضرت عبدالله ابن مکتوم رضی الله تعالی عنه نو عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه د عبارت کې راځي چې دا ضریر البصر و د چې نو هغه نظر نه ولو نابینه صحابي نو دې او دغه شانتې بعضې نور ضعفا چې نو هغه کمزوري بیماران دا صحابه رالل نو دې د الله رسول اوس خو به دې کې د حکم دی د وتلو او مونږ خو طاقت نه لرو که زمونږ طاقت وی زمونږ نظر ټیک والی وی یا زمونږ خپې ښه وي یا زمونږ بیماري ښه وي نو مونږ خو به خامخا چې نو هغه په دې جهاد کې ستاسو سره شریک کېدلو. او بس الله رب العزت دومره وایي چې نو هغه هم دا ذکر کړی نو الله جل جلاله د دغې چې نو هغه استثناء وکړه چې په دغې کسانو باندې څه حرج نشته. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. نو کم چې بوډاګان دي کمزوري دي یا کم چې بیماران دي نو په دې باندې د الله د طرف نه چې نو هغه څه پکړ نشته ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون
او نه په هغې کسانو باندې چې کم کسان دې د تلو نو اسباب هم نه لري. دې نو هغه تلل خو غواړي خو د دې سره دومره څه خرچه پیسې چې نو هغه نشتې چې لاړ شي او دغه پیسې چې نو هغه دا ولګي. کله اذا نصحوا لله ورسوله، کله چې دوی خیرخواهي کوي د الله او د الله د رسول. خیرخواهي څنګه کوي؟ یعنې د الله او د الله د رسول چې نو هغه د خبرې تابعداري کوي، په هغوی پسې چې نو هغه پراپګنډې نه کوي، دغه شان د الله او د الله د رسول چې نو هغه مخالفت نه کوي. حضور علیه الصلاة والسلام صحابو ته چې نو هغه فرمایل رضوان الله تعالی اجمعین ته، مدینه کې بعضې خلک داسې هم دی چې تاسو په کومه ګوادۍ باندې ځئ، په کومه لاره باندې ځئ، په هر ځای کې چې او تاسو دا څومره تکلیف محسوسوئ او په دې تکلیف تاسو له کوم اجر و ثواب درکوي، الله رب العزت هغه اجر و ثواب د هغوی له په کور کې هم ورکوي. صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین وی د الله رسول زمونږ دا دومره مجاهده او د هغوی کور ناست چې د هغوی ته په دغې باندې چې نو دومره اجر میلایږي. نبی علیه الصلاة والسلام او د هغوی عذر چې نو هغه راټینګ کړی دی، د هغوی د عذر په بنا باندې چې نو هغه نشي راتلی. حقیقت کې حالانکې د هغوی د زړه نه مخلص دی او د هغوی غوښتل هم چې ستاسو سره تللی، خو هلتې عذر ورته داسې دی چې د هغې عذر په بنا باندې د هغوی راتلی نشي. نو چې نشي راتلی، الله جل جلاله غني بادشاه دی، الله پاک د هغوی له هغه مره ثواب چې کوم تاسو له په دې مشقت درکوي د هغوی له په کور کې ورکوي. نو دا د اخلاص او د ایمان برکت ما علی المحسنین من سبیل. الله وایي چې نو احسان کوونکو باندې محسنینو باندې نو هغه څه الزام دا په هغوی نشته. والله غفور رحیم. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم، نو دغه شانتې نو هغه لس کسان صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین هغه د دغې غزوې نه پاتې شوي ولو، خو په دې لسو کې درې چې نو هغه خاص ولو. د کبي تذکره چې نو هغه بیا را روان په دې کې نو 11مه سپاره کې ده، او اووه کسان چې نو هغه د عام ولو، او بعضې حضرات چې نو هغه شپږ ذکر کړی دي. دا د اشعر قبیلې سره چې نو هغې تعلق ساتلو، او اشعر دا د یمن چې نو هغه قبیله د دې مشهور او معروف صحابي چې نو هغه ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه. نو دې چې نو هغه راللو دیو ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه، او د دې سره چې نو 15 یا شپږ کسان نور ولو. دی حضور علیه الصلاة والسلام ته وی چې د الله رسول مونږه خوځو خپل لا سره سورلې د سره شته نه انتظام، او مونږ ډېر چې نو هغه آس پاس یو بل سره چې نو هغه معلومات وکړو هم نشته، څوک راله څه قرض هم نه راکوي چې په هغې باندې لاړ شو. نو اوس الله رسوله مونږ چې نو هغه څه چل وکړو، تاسو مونږ چې نو هغه سورلۍ انتظام وکړئ، نور مونږ چې نو هغه تللو ته تیار وو. څه لږ ټکه پکه چې نو هغه ځان سره ستو خرما وغیره راغستل هغه خو مونږ پیدا کړه، خو اوس د سورلۍ چې نو هغه خو زمونږ چار نه کېږي. نبی علیه الصلاة والسلام ما سره څه دي چې زه تاسو له درکړم، زما سره خو پخپله چې نو هغه سورلي نشته، سراسر نشته، زه تاسو له څه درکړم. دوی چې نو هغه ډېر زیات غمجن شول، چې دې څه وکړې د الله رسوله موږ له چې نو هغه 3 اوښان راکړې، دا هم زموږ دپاره کافي دي. موږ به چې 1 میل پیاده ځو، چې 1 میل په سورلۍ به ځو، نو موږ به په 3 کسه چې نو په 2 کسه باندې به زموږ یو اوښ شي. نبی علیه الصلاة والسلام دا را سره هم نشته، دوی نور هم شول. بیا یې د الله رسول باندې داسې چل وکړې موږ نه چې نو هغه 2 اوښان راکړئ، 3 به موږ په یو باندې شو، 3 به په بل شو. نو یو پیره چې نو هغه به په 2 کسان به 3 میله لارئ، چې 1 میل به چې نو هغه په سورلۍ باندې کوي، 2 میله چې نو هغه به پیاده ځو. خو دا خو ډېره لار ده، نو دومره خو راله وکئ. نبی علیه الصلاة والسلام یې زه څه کوم، په خدای قسم که ما سره څه که ما سره څه وی ما به تاسو له پخپله چې نو هغې انتظام کړو. نو دوی چې نو واپس شولو، خو زړه کې هغه حسرت او افسوس چې نو هغه ولو. نو دوی چې کله واپس شول د دغې حسرت او افسوس سره الله وایي دوی چې نو واپس لاړل، لا اجد ما احملکم علیه تولوا واعینهم تفیض من الدمع. د دوی د سترګو نه اوښکې چې نو هغه بهېدلې چې الله موږ چې نو هغه ته دومره ناچاره پیدا کړو، نن ستا د دین چې نو هغه دومره لویه فریضه ادا کېږي، موږ سره دومره قدر مال چې نو هغه نشته چې موږ پې دغه فریضه چې نو هغه ادا کړو. مونږ دومره چې نو هغه ناچاره نو جړلې او واپس چې نو هغه لاړل. الله یجد ما ينفقون. نو تفاسیر کې لیکلي دي او تاریخ چې نو هغه هم لیکلي. بیا په هغې کې نو هغه د یو طرفه حضور علیه الصلاة والسلام ته چې نو هغه 6 اوښان راغله. نبی علیه الصلاة والسلام ورته یې راشئ دا وسوالئ. دغه شان چې نو حضرت
او اوس دا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه ولیدل چې هغه ولیدل د قحالت نو مخکې هم داغه دنیا شي قرباني کړو دنیا مالی ور کړو درې او خان داغه نور راوستل وی د رسول الله چې نو هغه زما طرف والی کم کسانو سره چې سورلی نه دا داغوی لور کې چې داغوی په خپل سورلی وکي نو الله هغه تذکرہ کوي په دې کې ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه انما السبيل على الذين يستاذنونك وهم اغنياء اوس الله وی الزام او پکړ چې نو هغه په کم کسانو نو الله پاک وی پکړ او الزام دا خو په هغه کسانو باندې دی چې کم کسان چې نو ستانه اجازت غواړي وهم اغنياء او دی مالداري دی سره د تلو اسباب هم وي دی چې نو هغه تللی هم شي د دې چې نو هغه سورلی وسلام شته خوراک کاک انتظام هم کیږي خو د دغه باوجود بیا چې نو هغه د نفاق په وجه باندې پاتې کیږي نو د دغه کسانو باندې به د الله پکړې په دې کسانو به الزامي انما السبيل على الذين يستاذنونك وهم اغنياء او دی مالدار وي رضو بأن يكونوا مع الخوالف دی راضي شول چې نو هغه په دې باندې چې دی پاتې شي د ورسته پاتې کېدونکو خزو سره خوالف دا د خالفه جمع ده او خالفه چې نو هغه ویل کېږي خزه ته او خوالفه چې نو هغه راځي شاته چې نو هغه پاتې کېدونکي د کور کې چې پاتې کېدل نو یا خزه پاتې شي وي یا کچ واړه چې نو هغه ماشومانان ول او یا هغه کسان ول چې هغه معذور ول یا په سترګو باندې یا په لاسونو باندې یا په خپو باندې نو ځکه الله وی دی چې هغه په دغه باندې خوشاله ول د دې سره وتبع الله على قلوبهم او مهر او الله پاک چې نو د دې پرړونه باندې فهم لا يعلمون پس دی چې نو هغه نه پويږي الله رب العزت دې موږ ته صحیح عمل چې نو هغه نصیب کړي وجاء المعذرون او راغل العذر كون کې من الاعراب د کلیوالن باندې ولنا ليؤذن لهم چې اجازت ورکړي شي رخصت ورکړي شي دیتا وقعد الذين كذبوا الله ورسوله او کې نستل هغه کسان چې دروغ ویلو الله او د الله رسول ته سيصيب الذين نظر د چې وبرسي کې آی کسان ته کفرو چې کافران دي منهم د دینه عذاب الیم عذاب درناک ليس على الضعفاء نشته په کمزور باندې ولا على المرضى او نچريانو په بیمارانو باندې ولا على الذين او نپای کسانو باندې لا یجدون چې بیان مومي ما اغس ينفقو چې خرج کړي حرج سګنا نو سپینشته حرج ګنا پینشته اذا نصحوا لله هر کله چې دوی چې نو خیر خواهی کوي د الله ورسوله او د رسول ما على المحسنين نشته په نیکی کوونکو باندې من سبیل الزام لازم والے والله غفور الرحیم او الله بخون کې مهربان دی ولا علی الذین او نشته پای کسانو باندې چې نو سګنا اذا ما اتوک هر کله چې دوی راشي ته لتحملهم د پاره د دې چې تو سولي ورکړې دوی ته قلت نو تا ویل لا اجد زنم مما اغس احملکم چې سوارکم تاسو پاغه ان سولي درکم علیه پاغه باندې تولوا نو دی واپس ول واعینهم او د دې سترګې تفیض من الدمع بيدلی د اوخکونه حزدن د وجه د غم الله یجدو چې مونږ بیان موما اغس ينفقون چې دی خرج کړي انما السبيل بشک الزام علی الذين پای کسانو باندې یستاذنونک چې اجازت غواړي لتانه وهم اغنیاء او دی مالداری رضو دی رازش ول بی ایکونو چې په دې باندې چې دوی شي مال خوالف د ورسته پات کېدونکو خزو سره وطبع الله او مهر لګولې دی الله پاک علی قلوبهم د دوی پرونو باندې فهم لا يعلمون پس دی نه پوهیږي